السلام علیکم. زه به نن تاسو سره په 400 والو خرو باندې خبره کوم چې خو د 400 ډېر څه مشهور دي. خو چونکې نن حکومت تازه اعداد و شمار جاری کړي دي چې د هغې تر مخه په 400 کې 12,200 او شپږ شپېته خره دي. خر یو ډېر اهم ځناور دی او زمونږ ادب سره، زمونږ ثقافت سره، زمونږ روزمره سره او زمونږ هغه محاورې سره او امروزې سره یې علم او فن سره یې ډېر زیات تعلق دی. که تاسو وګورئ نو په پښتو کې د پښتو په ادبیاتو کې په محاوره کې د خر استعمال کیږي او ډېر زیات کیږي، لکه خر چې د خر نه کم وي نو غوږ یې د پرې کولو وي، یا د یو خر دوه غوږونه دي. داسې بلها ډېر متلونه دي د پښتو چې د هغې خر سره تعلق دی. زیات تعلق یې چې دی نو بیا خو کنځلو سره دی. په کنځلو کې چونکې کنځل خو زه کولی نشم، خو هغه تاسو ته پته ده چې د خر څومره استعمال چې دی نو هغه په کنځلو کې کیږي. دغه شان که د خر مختلف استعمال دی نو د خرې هم چې دی د پښتنو په مختلفو علاقو په کلو کې د خرې هم بیل بیل استعمال دی. اسم عام طور مشهوره ده چې د خرې پی چې دي نو دا علاج دی، دارو دی د بعض مرضونو لپاره. خو که دا علاج او دارو نه وي نو یو بل متل هم د پښتو شته او هغه دی چې اخون له خو دې پی وي که د خرې وي که د سپی وي. نو چونکې زمونږ سپی سره غرض او سپي سره غرض نشته، دې وخت کې موږ د خرې خبره کوو. نو لکه د خرې پی چې دی نو هغه هم استعمالیږي او دغه اخون چې هر څوک نو د هغه ډېر زیات خوښ و. د خرې په یو استعمال کې دا هم دی چې تاسو کله د دې اټک نه ووړئ نو دغلته د پښتنو دوه اتیا کلي دي، د چچ خټک یا خټکنامه چې ورته وایي. نو هلته که تاسو لاړ شئ نو خره چې ده هغه لکه د غویي په ځای باندې په یوه باندې تړلې کېږي، په زمیندارۍ کې، په غاخور کې، په ماله کې، په یوه کې خره تړلې کېږي. یوازې خره هم تړلې کېږي او جوړه خرې هم تړلې کېږي. د خرې استعمال چې دی نو هغه هم چې دی په پښتنو کې ډېر زیات دی. خر یو مکمل ځناور دی. څنګه چې په پښتنو کې دا خوښیږي نو دغه شان په غونډ پاکستان کې لکه په پنجاب کې او خاص کر په لاهور کې د خره کړائی چې ده نو هغه د ګډ یا د چیري د هغې نه زیاته مقبوله ده. نو دغه ده چې خر کړائی چې ده نو هغه هم ډېر ذایقه داره وي چې کومو خلکو خوړلې ده. خو د خر د ظاهره ده چې دا ذایقه د هغه په اعضا کې وي. نو د خر مختلف اعضا داسې دي چې هغه د زنانو خوښې دي، د نارینهو سره یا د عامو خلکو سره د زنانو خوښې دي. د خر یو اعضا ده چې هغه په اوږدوالي کې د خر برابر ده، په کلکوالي کې او په پیړوالي کې، او هغه د زنانو ډېره زیاته چې دی نو خوښه ده په ټوله دنیا کې. هغه ځکه خوښه ده چې دغه د خره د سرمن چې ده پیړه غټه او پوره اوږده. نو دا میک اپ سامان چې کوم دی نو په هغې کې بنیادي جز چې دی نو هغه د خره دغه سرمن ده. نو که چېرې د خر دغه اعضا دغه سرمن نه وه نو ډېر زیاتې زنانه داسې دي چې شاید هغوی ته په خپلو خاوندانو کتلي هم نو. د خر زموږ سیاست سره هم ډېر زیات تعلق دی. تاسو به اورېدلي وي چې د افسر نه به مخکې او د خر نه به وروستو نه ځې. اوس ظاهره ده چې د دې د افسر نه خو چې مخکې ځې هغه خو تللی نشي، خو چې ځې نو د هغې به خپل نقصانات وي. خو د خر نه د وروستو تګ نقصان چې دا وي چې خر لته وي. نو دا یوازې خر چې دی نو په سیاست کې دلته زیات مقبول نه دی یا د هغې استعمال نه کېږي، بلکې په امریکا کې خر دومره معزز دی چې هغه هلته د صدارتي انتخاب کې او په نور انتخاباتو کې هغه دغه د ووټونو یوه نښه هم وي. نو چې د امریکې شان سوپر پاور کې
خر انتخابي نه خوي نو او بیا زموږ په دې معاشره کې د افسر او د خر مثال چې دی ګور افسر خو ډېر زیات طاقتور او نیازبین وي نو خر سره جوړه چې د هغه مثال ورکړل کېږي نو دا وګورئ چې دا پوره یو د افسرشاهي عمره یو طاقت او قوت لري د خر بچي هم ډیر دي او شاید چې په خر باندې ګران وي یا ګران نه وي او په عام خلکو کې دلته زموږ په پښتنو کې یو بل ته د خر بچي ویل چې دي نو عام دي نو مطلب دا زیاتر څوک په مینه کې نه وایي هغه چې وایي نو لکه په غوسه کې وایي چې د خره بچیه د دې مطلب دا دی چې د دې خر دا بچی چې دی دا به د دې خر او د خرې نه لږ شانتې چې دی نو بدل وي خو په هغې چونکې زما تحقیق نه دی شوی نو زه د خر په بچي خبره نشم کولی او نه د دې کنزلو په شان نزول خبره کولی شم البته د خر چې دی نو په دا زموږ په مینې محبت رومان او عشقیه داستانونو کې هم د دې استعمال کېږي او لکه وایي چې ستا مینه هم سمه د خره مینه ده اوس نیمه خبر چې د خره په مینه کې څه داسې خبرې وي یا د خرې یا عموما موږ چې خره وایو نو د دې کې ټول جنس د هغې لکه ماده او نر شامل نو د خرې په مینه کې ماته داسې پته نشته چونکې نه ما عام مینه کړې ده او نه مې چېرته خرې سره مینه کړې ده خر سره نو ماته اندازه نشته خو چې دا وایي چې ستا مینه هم د خر مینه ده ستا مینه هم د خرې مینه ده نو دا کله چې خلک د محبوبې نه شکایت کی ګیله کی نو دا داسې خبره کی نو د دې مطلب دا دی چې د خر نه مخکې ځې نو دی لته وي څنګه چې به د افسر نه مخکې نه ځې نو چې خر پسې ځې نو دی لته وي او چې خرې پسې ځې نو هم به دا لته وي او که د خرې نه مخکې ځې نو شاید چې د وروستو نه د باندې په اوږو چک ولګوي نو د لتې دا خبره خو زیاته مضبوطه راځي د چک ونیمه خبر نو تاسو وګورئ اوس دا ښه بیا اوس زمونږ د دنیا نوي سپر پاور چې هغې امریکا هم چیلنج کړی د چین اوس چین کې د خرو استعمال زیات دی د خرو برآمدات ایکسپورټ هم چې دی د پاکستان نه چین ته شروع شوی دی او موده مخکې د اټک او د دې پینډۍ په منځ کې په یو ځای کې چاپه لګېدلې وه نو هلته د خرو یو فارم یا فارم جوړ چې هغه څوک چینی و هغه د هغې مالک و نو خر بیا چې دی نو په یو بل حواله باندې هم ډېر مشهور دی او هغه چې دی نو دا ډېر زیات مشقتي زناور دی که نه د خرو عمره کار مې ترې واخیسته د خر عمره کار د رانه واخیسته زه به څومره کار کوم زه خو څه خر نه ښکارم د دې مطلب دا دی چې دا یو انتهایي مشقتي زناور دی هر انسان یو که زناور چې مشقت کوي نو ګوره دا ډېر لکه دا عزت خبره ده اوس چونکې د امریکا سوپر پاور دی او هلته دا انتخابي نښه ده نو یقینا چې سیاست سره به ډېر ژور تعلق خامخا د خر وي په پاکستان کې او په 400 کې به هم لازم وي ځکه چې 2286 اوس دا معلومات حکومت نه دي ورکړی چې آیا د 400 د خره خانان دي غریبانان دي میډل کلاس نه تعلق لري آیا دا د 400 اصل خپل باشندگان دي که نه دا د بهر نه چرته راغلي دي یا د دې خرو چې دی نو د دې چې کوم سیاسي جماعتونه دي یا سیاسي نارې دي نارې پورې رایاد شو چې دا خر ناره چې دا غږ چې دی اواز چې دی ډېر بدنما دی او زموږ په اسلامي روایاتو کې دې ته بد ویلي شوي دي او زما خیال دی دې اثر نفسیاتي طور په انسانانو ډېر دی هغه ځکه چې لکه د دې اواز خو روزي د خولې نه د ژبې نه او د اورېدو تعلق غوږ سره دی دا دوه متلونه چې خر چې د خره کمې نو غوږ یې نه پرې کولی وي یا د یو خره دوه غوږونه نو دا د دې غوږ دا دوه متلونه چې پرله پسې راغلي دي د دې مطلب دا دی چې د دې خر سماعت سره اورېدو سره څه تعلق شته یا خو دا خر کوړ دی کوړ په دې دی چې د دا اواز بل سړی کړی او دې تیز خبرې کوي نو دا د کوړ سړی نښه وي
نو او ځکه شاید چې په دته خلک بیوقوف ځکه وي عام خلک وي خر بیوقوف وي که نه ځکه چې څوک داسې بیوقوف سړی وي نو مخکې ورته سړی وي چې مړه خر یې نو دې مطلب چې خر بیوقوف دی او خر بیوقوف ځکه دی چې دې اوري نه دې صرف وایي نو کوم خلک چې اوري نه وایي نو ظاهره ده چې دې زده کړه هم نشي کولی نو د دې د ده د دې بیوقوفۍ نه او د نه اورېدو د وجې نه دا یقینا پته لګي چې دی به سیاسي هم وي لازما سیاست خو یو بنیادي حق دی څنګه چې د انسانانو دی نو داسې به د خروم وي په دې حواله باندې ما د سیاست یو ماهر سره خبره وکړه او یو زه د زناورو یو ډاکټر ته لاړم د زناورو ډاکټر وی چې ما ته خو دا اندازه نه لګي چې آیا خر چې دی نو دې سیاست کوي که نه کوي خو ته کې یوه خبره داسې ده چې هغه لکه زمونږ د انسانانو چې دې په خپله خبره باندې یا په خپل موقف ډېر کلک ولاړي د دې چې څه خوی عادت یې هغه بدلی نه ځکه په پښتو کې وایي چې سم د خر خوی دی خر بدلیږي نه ډېر زیات مستقل مزاجي په وهلو یې کار نی په کنځلو یې کار نی که اوږې تږې ساتې په هغې کار نی که نور ته ودرې په هغې کار نی که باران ته ودرې په هغې کار نی که په خر د خر عمره کار کوي نو د خر پې کار نی نو دا زناورو ماهر ډاکټر وایي چې دا وصف چې دی نو دا د انسانانو د سیاسي انسانانو دی ځکه چې دلته زیاتره انسانان چې دي نو هغه چې په کومو جوماتونو کې دي نو هغه د پلار نیکه نه را روان دي په جوماتونو کې اوس که هغه جومات په اقتدار کې راشي نو که دی نور دی که باران دی که دی مشقت زیات کی که دی وږي که دی وهل ټکول خوري جیل کې جلسه جلوس کوي دی هم دغه شانتې مستقل مزاج ولاړ دی لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار نو دا خوی چې دی نو د دې نه دا پته لګي چې دی هغه چې دی نو دی ضرور سیاسي دی ځکه چې دی یو مستقل مزاجي ده او اوري نه عقل پکې نشته زده کړه نه کوي په یو خپل عادت چې دی نو قایم وي خره اهم شی دی د ده لکۍ مهمه ده او د ده لکۍ چې دی نو موږ ته دا یوه بله خبره مخې ته راولي چې د سیاست سره تعلق ضرور دی لکه څوک چې لکه په یو پړه خبره ونښلي نو موږ ورته وایو چې لکه څه د خره لکۍ دی راټینګه کړې ده نو د خره دا لکۍ راټینګه کول دا په پړې پورې د نښتو دپاره نو دا هم د سیاست چې دی یو ډېر اهم جز دی ځکه چې دا بعض سیاسي پارټۍ منشورونه نظریې او لیډران چې دي نو دا هم د خره لکۍ دي نو دا چې د خره لکۍ دي او د هغې باوجود هم چې دی د عوامو ناسو راټینګې کړي دي نو دې مطلب دا دی چې د سیاست سره تعلق دی اوس سیاسي ماهر هم وایي چې موږ د انسانانو د سیاست جانچ اخلو خو په هغې د زناورو یو دغه کولی شو یو هغه خبره دا کوله چې د دې زناورو خپل خوینې د انسانانو خپل خوینې خو ما ته یې وایي چې که تا دوه خبرې نوټ کړي نو داسې ښځه خاوند چې یو 50 کاله ښځه خاوند پاتې شي نو قدرتي طور د هغې داسې دا شکل داسې شکلونه داسې شي او د عادتونه خوینه چې هغه روله خویندې ښکاري نو که چېرته د 50 کالو واده کړې جوړه په بازار کې روان یو ناشته سړي ولیده او که تا ترې تپوس وکړ چې ستا په خیال به دا بوډه او بوډۍ چې دي نو دا به سي نو چې هغه داسې وګوري دا به ورته چې دا به ورو ورو خوري نو ما ته یې ویې خیره دا په کور کلي علاقه کې وګوره چې د 50 کالو پورې دا واده بره شي نو دا ښځه او خاوند روغ خور ښکاري او که نه ښکاري یوه خبره دویمه خبره راته هغه کوله دغه ماهر خو ما ته یې ویل چې زما نوم بنا دی هغې ویل زه یو ځل کور ته رالم او پخوا زړه خبره ده نو ټول مې کتل نو په انګړ کې زموږ چرګې ګرځېدې خو یو پکې سره شانتې بدله چرګه وه چې ما هغه چرګې ته وکتل نو ما مې د ښځې نه تپوس وکړې چې ترور خو مې نه وه راغلی هغې ویل چې راغلی وه نو تا ته څنګه پته ولګېد تا ته څه وویل ما ورته ویل چې چرګه یې م راوړې ده وایي چې چرګه یې م راوړې ده خو لکه دا تا سره دغې بویلم دا که مې هغې کې پیریان دي در سره ما ورته یې نه زورورې مړې ده وګوره دا سره چرګه چې ګرځي نو دا مې بیخي د ترور شانتې ده نو بعض د کور زناور چې ډېر وخت انسانانو سره تیر کړي نو د هغې خوین عادتونه هم او هغه شکلونه هم ساده پورې د هغه زناورو د انسانانو یو شو نو هغه سیاسي ماهر ما ته ویل
چې په 400 کې دا درې انتخابات وشو. ستاسو دا قومي اسمبلی وي چې غالبا 2 نشسته دي او د صوبایي اسمبلی 3 نشسته دي او 3 انتخاباتو کې پرله پسې چې دی نو دغه اکثریت پاکستان تحریک انصاف ګټي او په دې اوسني الیکشن کې هغه کلین سویپ کړی دی او دغه 15 واړه سیټونه ګټلي دي. نو د دې دا مطلب دی چې که د پاکستان تحریک انصاف دغه 15 سیټونه ګټلي دي او که خرو کې سیاست وي او په خرو کې انتخابات کیږي او هغه د پام 47 لاندې او که د 45 لاندې خو یقینا خره چې دي نو د هغې تعداد هم سوا دی 12,200 خره. نو په 400 کې به یقینا چې دی خره به هم په انتخاباتو کې کلین سویپ کوي. اوس ګورو که داسې اعلی ایجاد شوه یا داسې علم راغی چې د خرو نفسیات سیاسیات او د هغې په خبرو اترو باندې ما لږ نور تحقیق وکړو زه پوه شم نو بیا به تاسو ته ووایم. خو که چېرته موږ دغه انساني رویې ته او د انسانانو د سیاست معیار والو نو شکر الحمدلله په 400 کې دا ځل چې دی نو کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کړی دی او انشاءالله دغه شانتې که په 400 کې ممبران وي د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی لکه کې د دې وي او حکومت وزارت او ممبران وي نو یقینا چې د 400 په پکې ډېره لویه برخه دا خو و د 400 د خرو په باره کې یو خبره که چېرته دا مجلس تاسو ته ښه لګېدلي او د 400 د خرو په باره کې یا د نورو ځناورو باره کې یا د بلې علاقې نو تاسو ماته ویلی شئ. اجازت غواړم درنه د الله په امان.